पाकिस्तान में मुकाबला साउथ अफ्रीका द्वेम वनडे मैच नन दे چې غرمه 3 بجې بعد د فیصل آباد په ګراوند کې شروع کیږي. لومړنی میچ هم په فیصل آباد ګراوند باندې و چې د فیصل آباد وکټ چې کومه ده تاسو الریډي معلومه ده یو داسې وکټ چې بیټینګ په خکېږي چونکه په لومړنی میچ کې سپینر بالر لا په هیلپ ملاوېدو هم د پاکستان هم د ساوث افریقا خو کچري مونږ اوورال وانډے میچز باندې خبرو کو دا دویم وانډے میچ دی. ساوث افریقا په مقابله پاکستان اوورال وانډے میچز چې کوم شوي دي هغه 88 میچونه شوي دي چې 88 ټوټل میچونو کې 52 ساوث افریقا ګټلې دي او 35 پاکستان ګټلې دي او یو میچ چې کوم دی هغه نو ریزلټ راغلی دی. اوورال کوم د پاکستان ورسس ساوث افریقا او ډي آی هډ ټو هډ ریکارډ وګورو نو ساوث افریقا د ویننګ سټریک په پاکستان باندې ویننګ پرسنټیج سیوا دی. पाकिस्तान ना 52 मैचों साउथ अफ्रीका गटली 88 की और पाकिस्तान सिर्फ 35 मैचों गटली दी. او کچره مونږ تیر شوي 15 اخرنی چې کم 15 ون ډے میچز شوي د پاکستان او ساوث افریقا نو کې پاکستان سلور میچونه ګټلې دي یعنی ریسنټلی پاکستان د ساوث افریقا خلاف ښه پرفارمنس روان کړی دی. خبر کچره مونږه انډیویډوال سکور خبرو کو د ساوث افریقا خلاف او د پاکستان د فخر زمان هایست سکور د 193 تاسو یاد شي چې یو میچ کې فخر زمان د ساوث افریقا خلاف 193 اننګزونو 200 خپ اسانه کول شو ډبل سنچري په ساوث افریقا وهل شو خو کوانټن ډیکاک ورسره دوکاو کا چې فخر زمان چاټو وخلو بونډري ته بال لاړو فخر زمان ډبل رن دشتل فخر زمان شاله نه قتل سټریټ باندې سیده بال تله و شاله نه قتل چې بالر ترو کم خوا کوي چونکه ترو چې کم ده په فخر زمان باندې تل فیلډر وکا او فخر زمان جوړوي په بالر سایډ لبترو کیږي نو دلته کوانټن ډیکاک هم اخوي اشاره کولی او ډایرکټ بال را دغه کو کیچ کو او وکټ ولا فخر زمان په دوکا باندې وډ کو نو هغه میچ کې د ساوث افریقا خلاف د فخر زمان سکور 193 وجي. هغه میچ کې ساوث افریقا د پاکستان خلاف 300 پلس سکور جوړ کړو چې د پاکستان ټوټل بیټینګ کولیپس شو او فخر زمان په یوازې ساوث افریقا دغه میچ ګټلې هم شو کچري دغه کوانټن ډیکاک وسره دوکا نه وکړي. خبل د ساوث افریقا بالرانو کې بیسټ بالینګ فیګر چې کومو هغه د ډیل سټین 39 رنز ورکول یو میچ کې 39 رنز ورکړیو او د پاکستان شپږ وکټ یې اشتلې وي. بل طرف ته زیات سکور چې کوم دی د ساوث افریقا د کلاړیانو د پاکستان خلاف د ای بی ډی ویلیئر دی چې 1423 رنزونه ای بی ډی ویلیئر د پاکستان خلاف جوړ کړی دي. جے کے ایل ایس 1273 رنزونه جوړ کړی دي د پاکستان خلاف او د پاکستان محمد یوسف 1116 رنزونه ساوث افریقا خلاف دي چونکه دغه 1116 ریکارډ چې کم دی ډیر زر بابر اعظم ماتولو والا دی. بیا ټاپ وکټ ټیکر چې کم دی د پاکستان تر طرفه وقار یونس ته چې د ساوث افریقا خلاف 58 وکټس دي او دا مکایا انټینی د ساوث افریقا یو فاست بالر 49 وکټ دي د پاکستان خلاف او شان پولک هم د پاکستان خلاف 49 وکټس ایشتلی دا ټوټل ما اوورال ریکارډ تاسو لوي چې کم د پاکستان او ساوث افریقا 88 میچونه شوي دا 88 والا ریکارډ لموي د 88 میچونو کې د پاکستان د ټیم ډیر کلاړیان تیر شوي دي. یونس خان محمد یوسف شاهد افریدي وسیم اکرم وقار یونس دغه کلاړیانو د 88 میچونو کې د ساوث افریقا خلاف میچز کړي دي. خو ریسنټلی چې کم میچونه دي آی کې د پاکستان ګټه سیوا ده. اخرنی 15 ون ډے میچز چې کم لاست د ساوث افریقا او پاکستان شوي دي نو آی کې سلور میچز پاکستان ګټلې دي او یو میچ ساوث افریقا ګټلې دي. نن میچ په فیصل آباد سټیډیم کې دی. فیصل آباد وکټ باندې الریډي پړو منی میچ پریویو کې مون خبره کړې و چې د فیصل آباد وکټ چې کومه ده د فاست بالرانو لپاره قبرستان دی چونکه سپینر ته پکې هیلپ ملاوېدو ځکه د پاکستان ابرار 3 وکټ ایشتلې وي 2 پکې محمد نواز ایشتلې وي سایم ایوب پکې 2 وکټ ایشتلې وي مطلب سپینرانو ته په دغه وکټ هیلپ ملاويږي د فیصل آباد په وکټ. د ساوث افریقا چې کوم سپینرانو ایو هم خبالنګ کړو د پاکستان خلاف د پاکستان بابر اعظم چوټ کړو سپینر بادر اوټ کړو نو سپینر د لپاره په دې وکټ کې لګ ډیر جان شته دی خو فاست بالر د لپاره دا وکټ انتهایی خراب وکټ تا فاست بالر په داسې خبالنګ نشي کوله نو وکټ چې کوم وکټ تا بیټینګ ته خو وکټ تا بیټینګ پکېږي 300 پلس سکور کچري په دې میچ کې وشونه نو دې مطلب دا چې دا چیس کیږي هم لکه دا نه چې 300 شنو دا باندې چیس کیږي خاصانه وکټ ته بیټینګ په خکېږي.